پورت هم راکړي، ما ته د مجرم هم راکړي. کنې دا یو خیبه نه ده، داسې به په زرګاو خیبه بیا ځي. د کام د مول په سر کې مې که بچي هم لاړو خیر ده، که په خپله هم لاړم خیر ده. دا خو په ظلم په زیاتۍ لاړه. ما ته د دې لپاره انصاف پکار دی، ما ته د خپلې بچۍ دپاره خپل مجرم پکار دی چې په هغې سطح کې به دې څه ویلي چې بابا اواز به یې کړی، د بابا د دوکان نه لاړه که د مور اواز به یې کړی. خدای څه خو به یې ویلي که نه. په دې موږ پوه نه شو چې وجه څه وه چې تا دا ماشومه داسې راونیوله. پیسو هغه څوک وکړي نو خیر دی، خلک پیسې پیدا کړي. تا ته په دې نیمه ګنټه کې څه لاسته درلو چې تا مونږ ټول داسې ذلیل و خوار کړو. دا به تر هغې زمونږ خفګان وي چې تر څو یې زمونږ ژوند وي، تر څو یې زمونږ دا سترګې غړېږي. ما چې دې ما ته روټۍ راوړه او کور نه راله، ما ورته لکه وایي 10 روپۍ راکړه. ما ته وایي 10 روپۍ مې وله ورکړې او کور ته روانه شوه. دا د 2-3 منټو خبره ده جی. دا چې په ځنګل کې دا کیس نه ده شوی، دا په صدر کې شوی او دا په دغه ځای کې اوچته کړې ده، بیا به سپونو لاندې منډلې ده. یعنی دا څه بار کیس نه دی سر. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، علب خان شیرپو کیمرامین دا سره یاسر دی او ولاړې مدی وخت کې په قندار بیٹک کې چراټ صالحانه جلوزو د دې ترمنځ ده یو پرسکون او پرامنه سیمه ده. بهرحال واقعا دلته نه ده شوي، غم دلته راغلی دی. خو کتونکو دې وخت کې لکه ما سره الفاظ نشته چې زه خبرې په څو کم او څنګه وکړم، ځکه چې یو واقعه نه شوه. خو ډېر خلک دا وایي چېرې دا 400 واله او په دې 400 کې دا واقعه کېږي او دا واغه، نو دا خبره نه ده. خو دا ضرور ده چې 400 میډیا تیزه ده، خبره پرېږدي نه. ګینه نن په تیمرګره کې چې د 5 کالو ماشوم څنګه په بې دردۍ سره وجلی شوی دی، نن چې کوم دی یو بل د 10 کالو ماشوم په بې دردۍ سره وجلی شوی دی. په پیښور کې په دې 10 ورځو کې دا 3مه ماشومه ده. نن زه خبرې کوم د حبه 9 کلنې ماشومې. دا وړوکی قتل نه دی، دا د آرمی په ایریا کې شوی دی، د کور کمانډر په ایریا کې شوی دی. دا خبرې ځکه کوم چې نن 4مه ورځ ده، نه میډیکل ریپورټ راغلی دی چې آیا ماشومې سره جنسي تیری شوی ده او که نه. نن به د حبه ماشوم پلار او رشته دار زی تاڼې ته په کار ده چې دوی سره په رابطه کې وو چې دې ځای ته ورسېدو، دا وشو هېڅ هم نشته دی. نو الفاظ ختم شي، زه ویم او چا پسې ویم. خو په بېحسه حکومت کې به همداسې بېحسۍ کېږي. خو د پولیس خبرې کوو نو وسایل را سره نشته. وي زمونږ د سپۍ تنخواه، زمونږ د تاڼېدار تنخواه یو ده، پنجاب د سپۍ تنخواه، نه یا موږ چې دلته کې دا کمې سملې ته لیږلي دي، نو دا موږ کم قسم نمونې لیږلي دي. دلته کې وایي چې موږ ته د تیلو پیسې نه راکوي. پولیس چې چا کور ته ځي نو ډومبې به ورته د تیلو وایي. پرون زه یو تاڼه کې وم، موبایل ورته په لار کې ولاړو، SHO له رالو، اوله بیا 1000 روپۍ ورکړې. دا زما انکو دی کاخال دی چې ما وکته په خپله باندې. نو دلته کې پولیس د دغه وسایلو په وجه باندې کار پسې هغه منډه نه وي. بهرحال پیښور کې چې کوم CCPO دی اجاز خان ډېر تکړی انسان دی او امید هم تشته چې د حبه اصل قاتل ډوک بوک نه. خو په دې پښتونخوا کې کتونکو آیس نشه چې کمره دومره زیاته شوې ده، دومره چې نن سبا بچی غیر محفوظه دی. ماشوم پسه مړ شو، ولې مړ شو، څنګه مړ شو، ماشومه ولې مړه شوه، ماشومې سره کومه جنسي تیری شوې ده. او دا سمګلینګ دا غورې په دې حکومت کې زیات شو. PTI والا ستاسو په حکومت کې دا سمګلران زیات شو، په دې باندې ستاسو د حکومت لاس دی. محمدزاده شهید شو، داسې نور واقعات یاره کمې کوتاهۍ درته وښیم. خو په کور هم راله وی چې په کلي دې راشي نو وي د کور غم به کې، خپل بچي بهر نشو پرېښوي. خو خبه چې په یو داسې ځای کې وجلې شوې ده، نو مشره لږ راشئ دې خوا ته تاسو. ما دلته کې رالم
ما نه په دې ویډیو کتلې رسېبره مې د خبه دغه روغ تصویر کتلې دی او بیا چې په کم جمعات کې د الله په کور کې د هغې په ایریا کې پوړونه پې ورچي یو ډېر په بل انداز کې هغه ښکلې تنکې غوټې یاره کور والا به څنګه موره دې وخت کې بې خاله ده څنګه به برداشت کوي موږ یې نشو برداشت کولی بیا هغه تصویر موږ ګورو خو زه دا وایم چې کور کمانډر صاحب دا ستا په کور کې دا مړه شوی دی ستا په کور کې تا سره وسایل نشته نن څلورمه ورځ ده او موږ ته د خبه ماشومې چې کوم دی نو د قتل پته ونه لګېده نوم څه دی جي معلوم نسیم شاه دی جی نسیم شاه صاحب مختلف ویډیوګانې به شوي وي مختلف خبرې هم کړي هغه خبرې موږ سره وکړې چې هغه تاسو نه دي کړې او دغه ټیم کې ته په دغه دوکان کې ناست وې ډوډۍ د لومدې ماشومې روړله او ماشومه بیا لاړه ما چې دی ماته روټۍ راوړه او کور نه راله ما ورته لکه 10 روپۍ راکړه ماته وایي 10 روپۍ مې وله ورکړې او کور ته روانه شوه دا د 2-3 منټو خبره ده جی دا چې په ځنګل کې دا کیس نه ده شوی دا په صدر کې شوی او دا په دغه ځای کې اوچته کړې ده بیا به سپونو لاندې منډلې ده یعنی دا څه بار کیس نه دی سر دا په دې ځای کې شوی دی نو مطلب چې په دې ځای کې داسې کیسونه کېږي دغه ځای کې نشهي خلک شته نشهي خلک جی نشه خو ټوله ډکه ده نوتیه ته ډکه ده ریلوے سټیشن ته ډک دی چې موږ دغه ځای ته سودا ته ځو دنیا پرته په دغه ځای کې پوډریان شته دغه ځای کې لالایوب هغه دی پارک ته لالایوب اسې باغي پارک ته ټول ته ډک دی جی دغه ځای نه نو دا ځای خو د آرمي ایریا ده که نه نو بس پراته دي سر او نو څوک ښه ستاسو چې دا کوم جومات دی یا کوم ځای کې کور دی نو دې نه څه قلا څه داسې ځای نه دی چې دا بند دی دا جی دلته جومات دی دلته منځنه خو سړی نشي مني کوي هر قسم سړی راځي خو چې بار نه سړی راځي ډېر په سوچ راځي چې کم بار نه سړی راځي ډېر په سوچ راځي آپ بار نه داسې کار نشي کوي تاسو ته ماشومه څه ټایم میلاو شوه موږ د جی شپږ نیمې په باندې شپږ بجې شپږ داسې میلاو شو چا درته وویل چې هلته پرته ده او جی موږ پولیس موږ سره لټوله ښه په دغه ایریا کې م لټوله په دغه ایریا کې مو لټوله بار مو لټوله ډینس کې مو لټوله اخوا دېخوا دا زمان وسی دی ده لټوله او د ده خور وه د ده خور وه نو بیا مطلب دی چې د سپونو لاندې او کوم ځای کې چې د مړې لمبۍ تخته پې پرته وه د هغې لاندې پرته وه سر بچی ستاسو نوم دی محمد خضر خضر ته دغه ټایم کې چېرته کې وې ما مونځ کولو مونځ کولو خور دې نیکه له روټۍ روړې وه او یکدم روکه شو او 15-20 منټه شو پلا مې چې ته وګوره چې خور دې چېرته ده چې ومې کته نیکه مې هغه لاړه نو چې کور ته لاړله چې کور ته لاړم ومې چې هغه په غټې لارې راځي نو ما هلته کې هم لږ انتظار وکړو چې ومې کته خور په غټې لاره لاړم او خور مې نه وه بیا ګرځه راګرځه نو نه وه بیا مې نیا مې راغی زینه او چاچی مې راغه او بس بیا پلان ورپسې په موټرسایکل ووتو زه ورپسې سایکل باندې ووتم او نه وه بس ولې خور پسې ګرځېدې او ته یې ورورئ درې دې خویندې دي دوه مې خویندې دي دوه دې خویندې نورې پاتې شوې اوس که یو پاتې شوه یو پاتې شو نو تصویر چې څنګه ولیده نو تصویر خو ما نه دی کتلی ما خپله نه کتلی مونږ یې نه پرېښوستو پولیس والا او څه خبره به یې سره کولی سکول ته به یو ځای تللی که نه او لړ سره به تلو مونږ ستاسو نوم دی محمد ذکریا صاحب ستاسو درې بچي دي زما یو زوی ده مشرې ده د 9 کالو دی او 2 مې لوریانې وي یو هبه وه هغه هبه څو نوم وه 9 کاله او جی او د کشرې خور چې کومه ده بریره هغه د شپږو ده تاسو دلته کوم کوارټر کې اوسېږئ والد صاحب تاسو یو ځای دي نه جی ما سره د اف سی چوک کې خپل کوارټر دی سرکاري زه خپله ګورنمنټ امپلویز یم آرمي کې او جی بس والد صاحب هم دی نه والد صاحب خو د ګورنر هاوس سره اوسېږي هلته کې بیل کور دی او جی بس دا واقعیت داسې راپېښه شوه چې زه ما مونځ کولو والد صاحب ته مې روټۍ وړم په لاره کې مې لو شوه راته او ما چې سنت کول لږه فرض مې دلته کې وکړو د ماسپښینه د جمعې سره بیا کور ته لاړم ما یې سنت بعد ته کې وکړم 10-15 منټ تېر شه دی کې دا رانغه هبه چې هبه رانغه نه نو ما دا زوی مې ولېږلو خضره ما ورته مې ته وګوره چېرته ده ما سره فکر پیدا شو نو چې دی والد صاحب ته ورغلی دی والد صاحب مې وایي چې اخوا تللی ده به هر حال بیا ورپسې ګرځېده راګرځېده وي کورونو کې محلې کې اخوا دېخوا نو خو مې لو نه شوه بیا مې غربې کې رپورټ وکړو بیا ډي اس پي ایس ایچ هم راله کتم
به هر حال تقریبا څه 6 بجې موږ ته لاش میلو شو 1:35 د موږ سره ملاقات وشو د هبه په لاره او پوره 6 بجې یا په کم 6 بجې موږ ته د هغې لاش میلو شو چې د جومات د حدود نه بهر د صفونو ځای دی او هلته کې دې پرته وه دې موږ چې څنګه خپولې ده موږ په ځان هم پوه نه شو بس एकदम را باندې شروع شو به هر حال زه خو مطالبه دا کوم چې دا کس ته زر تر زر ونیولی شي او دته د کلیام پانسي ورکړي شي دا زما پیغام دی ذهنم چرته کیږي و چا سره دښمنی بدی یا داسې نه داسې خو هېڅ مسله هم نشته دی داسې خو هېڅ هم نه دي راغلي اوسه پورې زمونږ تپوس کولی شي په دې کلي کې په ښار کې زمونږ چا سره هېڅ هم نشته دی ایس نشو طرف تم ذهن ځي بالکل زما چې څومره خیال دی دا ذهني مریض دا کولی شي چې کوم آیس کې هغه داسې کولی شي بل سړی خو داسې کار دا نه شي میډیکل ریپورټ راغلی هېڅ هم نه دي راغلي فی الحال لا موږ دلته کې په غم باندې اخته یو نو انشاءالله زه به پېښور ته ځم اوس په تاسو ځای معلومات پکوي او جی فی تاسو الحال سره چا رابطې نه دي کړې د غربې چې کوم ایس ایچ او دی هغه خو رابطه کړې ده نو د هغې ځای نه کسان هم راغلي وو د جنازې دپاره غربې تاڼې نه او ما سره په رابطه کې دی خو فی الحال لا څه شته دی نه صحیح ده هېڅ هم نشته دغه ځای خو د آرمي ایریا ده که نه دا د آرمي ځای دی او آرمي کورونه دي دلته کې کوارټرې دي کتونکو دا واقعه د آرمي په حدودو کې شوې ده دا د خب بارور خب بودې کې هېڅ فرق نشته دی تصویر ته چې ګورې دته ګورې په دې رور په دې پلار مور بې حاله هغه د زړه اوښکې نه دي هغه ختمې شوي دي کتونکو ما سره یو ډاکټر صاحب ډاکټر رضوان الله صاحب ما سره دویمه ورځ د په رابطه کې دی چې راشه ما سره یو خو هغه وسایل نشته یو زه د خپلې ضلعې نه داسې بار ځمه نه نن هم چې کوم واقعات شوي دي مسلسل موږ سره په رابطه کې وي او دا واقعات دا یو دستور جوړ شي په دې حکومت کې او په دې صوبه کې بچي نه څوک مدرسو ته لیږلی شي نه سکولونو ته لیږلی شي چې بچی سره به څه کېږي څه به کېږي یا مولانا صاحب جی د دې ځای اوسېدونکي د خپل پیژنګلو را سره وکړي بسم الله الرحمن الرحیم سر د دې ډیرې جماعت مسجد ابو ذر غفاری امام یم او په پرایمری 6 نمبر سکول کې چې کوم دانو ټیچر یم د ماشومانو د واقعیت جی په کوم نظر ګورې د واقعیا خو جی داسې واقعیا شوي دی چې دا خو موږ په ژوند کې داسې نه ولیدلې موږ سره خپله تقریبا 200-300 ماشومان دي موږ چې کله ماشوم داسې سزا ورکو یا دغه نه غشي نه هغې رضا کولو دپاره موږ ځان سره په المارۍ کې ټافیانې هغه ایښي دي چې کور ته ځي موږ چې سبا دا پړه کې روانه شي به دا خو د پلار لره نیکه له راغلی و روټۍ وله خو دا راته ووایه چې ستاسو سوچ څه دا کوم قسم خلکو نو موږ سوچ خو دا یې چې جی دا یا د حکومت طرف نه خو داسې هغه نشته ده خو یا د آیس والا دي او یا د جنسۍ والا دي دا افرتفري په راوایي نو موږ هغه ته ډېر ښه پوینټ په دې ماشومې باندې ټوله پښتونخوا وجړقېده ټول مسافر پې وجړقېدل ښځې چې کوم دی نو جاړي بچي جاړي پلاران جاړي دا صرف چې کوم دی د زکریا صاحب لور نه زمونږ هم بچی وه خو په یو داسې ځای کې شوې ده چې دا د ډېر محفوظه ځای کې زما ماشوم هم نن محفوظه نه ده نو زه به په بل ځای کې به څه دغه کړمه کتونکو دوی چې کوم دی دا سرکاري جاب باندې دي د آرمي په دغه کې دي دلته کې دا کور دی نن راغلی دي دلته کې دغه دوا ته نن څلورمه ورځ ده ناست دي تر دې وخته پورې هېڅ قسمه د حکومت د پولیس انتظامیې له طرف نه صرف بېحسي په نظر راغلی ده نور چې کوم دی نو داسې څه په نظر نه راځي زه به دغه کور د نن هم خو چا سره لږې خبرې وکړلې خو مور چې کومه ده د هغې خو دې وخت کې صورتحال چې کوم دی هغه ډېر بېخاله دی خو بیا به هم کوشش کوو چې زه د هغوی سره څو خبرې چې کوم دی نو هغه وکړم او موږ وایو چې د حکومت کې د انتظامیه کې په خبه کې ورته خپله بچی په نظر راشي نو ولې به د دې قاتل نیول کېږي چې تر کمې نه وي راغلی نو تر هغې چې کوم دی نو نه کېږي ابی السلام علیکم علیکم سلام ادی ښې او شایو بچه شایو ادی دا لمسۍ وه دا میلمسۍ وه ښه او دا چې خدای راوکنه دا اوس بس څه وایو نو بس تاسو پوهېږئ نو تاسو هغه انصاف والا یې
لاش څنګه رالو بالکل بیر بېخاله چې نوسۍ دې ولیده نوسۍ چې دې ولیدله څنګه وه المسې مې چې ولیدله که نه زه په نه وم زه پرې غولم زه نه مو پرېښته نه ول اوسونه شته دې نه پوښتنه وکړه هغې نه پوښتنه وکړه بس وروره هر څه وینې ګورې تا د مخې دي نو په دومره خفګان کې څوک څه ویل شي نشي ویلې خورې خو بیا هم د معاشرې دپاره ویو دا مې حکومت ته اپیل دی تاسو ته هم کومه چې د چا لاس رسي په دې کې هغې ته مې اپیل دی نن درېیمه ورځ ده موږ ته خو څه داسې میسیسات ونه شو خلک خو ډېر ځي راځي چې په هر ځای کې وي ما ته دې روغ سلامت را پیدا کړي چې صرف یو څو تپوسونه ته نه وکړم چې ما بچو تا سره څه بد کړي که مونږ زما بچي خو خپل کور نه مرغۍ هم نشي شړلی دا خو لا ډېره ستره خبره ده زه وایم په دې نیکۍ په هغه ټایم کې څه چل نه ده شوی چې ده ولیدو په مخ سارې رایخي او مونږ هم لا ګرځو مور خو بېحاله پرته ده په یو ساعت کې په دغې مدرسې کې دغه ماشومان سبق ته ځي تاسو په هغې مدرسې کې دا ماشومه مونږ ته داسې کا نو د الله نه خو تشه خاف وکړئ که نه د الله په کور کې چې څوک ناست وي نو خلک د الله ذکر کوي که خلک پکې خلک حلالوي دا نوسۍ چې کومه ده که نه نوسۍ چې تا ولیدله نو په کوم حال کې دې ولیدله څه داسې زیاتي مونږ پولیس پرونر کړو ما یو ځای نه ده پرېښې سیمېش ته لاړم په ډبګرۍ کې وګرځېدو دا ماشومان را سره وو دا مخامخ پلازې مې ټولې وکتې ډینس پلازې ته لاړم پارک ته پسې لاړم په لارو کوڅو کې یو ته وایه بل ته وایه چې خدای او په دغه ځای ما 2 وارې نظر ورلو بیا را سره پولیس شو ټولې کوارټرې مونږ ځای په ځای مونږ ته هېڅ معلومات ماته ونه شو خو چې کله لاش ته ولیده که نه نو داسې څه لکه ما تصویر کې نه خپه ښکاري لکه داسې چکونه یې پرې لګولي وي یا بل څه ځناورتوب هېڅ بس دې مرۍ باندې زخمونه مرۍ باندې او دا یو لاس چې و نو چې دې په خپله داسې ټکوالی دی او که نه دی په څه شي والی دی دا یو لاس ټول مکمل شینو او ځای په باندې موړې وي او دا مرۍ دا یو سیټ ته لکه څوک چې داسې چاته دا رګ ونیسي او خوله خې داسې شنه وه چې تا به وایي چې که چېرته پې چا صحیح اړولي ده داسې تیزندي کړې ژبه یې بار وه لږه شانتې او شونډې هم شنې وي خوله یې هم ټوله شنه وه دا غوږونو مرون دا ځایونه ټول شنه وو لکه وینه چې وجود کې متر شي په داسې حالات کې نو زه وایم چې د دې پلار خو مفتي دی خو د سهار نه تماس غوښتنه د الله په کور کې ناست وي صرف الله ته مې دا فریاد وکړ به خدایه زما بچي خو د ستا په کور کې ناست دي نو خیر ده د هغه بچی به تا به حفاظت کړی و که نه ربه تا خو به یې کړی حفاظت خیر ده د دې بچي کتونکو دا کور الله پاک په یو دومره لوی امتحان کې واچو دا د خب باخور ده د الله په کور کې چې یو بچی محفوظ نه شوه د آرمي په کور کې چې یو بچی محفوظ نه شوه نیکله چې کومه دغه سودا وروړي دا بعضې تپوسونه په دې کې چې تر دې وخته پورې د پښتونخوا پولیس دی کې چورلټ ناکامه دي د کور کمانډر په کور کې خب با زمونږ نه تلې ده څه په بل ځای کې نه راتلې په دې چې زه څومره باس وکړم د دوی بې حسي څومره ورته وستایم نو ځکه زه دا وایم تر اوسه میډیکل رپورټ نشته جنسي تیرې شوي دی نه دی شوي بس ما دا اپیل دی چې مونږ ته په هر سیدار وي میډیکل رپورټ ته هم راکړي ما ته د موجنیم هم راکړي کنې دا یو خیبه نه ده داسې به په زرګاو خیبه بیازي دا کام د مول په سر کې مې که بچي هم لاړو خیر ده که په خپل هم لاړم خیر ده دا خو په ظلم په زیاتۍ لاړه ما ته د دې لپاره انصاف پکار دی ما ته د خپلې بچۍ دپاره خپل مجرم پکار دی چې په هغې سطح کې به دې څه ویلي چې بابا اواز به یې کړی د بابا د دوکان نه لاړه که د مور اواز به یې کړی خدای څه خو به یې ویلي که نه او په دې مونږ پوه نه شو چې وجه څه وه چې تا دا ماشومه داسې راونیوله پیسو غڅو کوکي نو خیر دی خلک پیسې پیدا کړي تا ته په دې نیمه ګنټه کې څه لاسته درلو چې تا مونږ ټول داسې ذلیل و خوار کړو دا به تر هغې زمونږ خفګان وي چې تر څو یې زمونږ ژوند وي تر څو یې زمونږ دا سترګې غړېږي اخري لیدل دې ورسره څنګه وشو نیکله چې روټۍ وروړله تاسو ورکړه د هغې نه دی زمونږ نه کور بیل دی د هغې نه مخکې یو ورځ زمونږ کره راغلي وایس میسیجونه هم ټول پراته دي سبق یې ویلی دی هم ټول راواستولو وی بړی ابي ما سپاره ختمه کړه ما یې ښه بچی وی څه به راته راوړئ ما څه ته غواړې چې تا قرآن ختم کړو زه به درته هر څه وکړم خیزر نه به مې زیات ښه ختم کړی ما و انشاءالله د خیزر د ورور ختم یې
ما ډېر په خوشحالو کړی دی وی دغه نه به زیات وي مګر دغه نه زیات وي وایس میسیجونه یې ټول پراته دي د دې نه 2 ورځې مخکې ټول ماته کړي آرمي پبلک سکول کې سبق وي آرمي پبلک سکول کې هغې سبق وي دا 2م کلاس کې اوس چوټیانې وي او دا ماشومه چې بېګا شپه دې تېره کړې نو یا الله لیدلی دی د الله شپه هم ټینډېدلی دی کتونکو چې سکول کولو شو د خبه د کلاس ماشومانې چې خبه څه شوه د هغوی درد لا غم پاتې دی هغوی لا نه دي خبر دا ګلالی بچی چې کومه ده دې سره خو به خور هر وخت لوبې کولې دا یو مې پاړه خیال دی د یو بل نه جدا شوي کپړې د یو شانتي چې یو به د نیکه د دوکانه سره راوړه بلې به ویې نه دغه څیز به زه راوړم دې چې بېګا شپه تېره کړې دی که وی ښې به څنګه پرته وي ښې به سره به څنګه کار وي دا ما په دومره د لاسو اوده کړې ده په 4 بجې دا اوده شوې ده او د دې د رنګو د حالات ته تاسو وګورئ ما ته چې د هر ځای نه وي که د مځکې په تل کې وي که په اسمان کې وي ما ته به خپل مجرم راکوي بس چې صرف تر زه یو څو تپوسونه وکړم نور د حکومت کار دی که یې پرېږدي وکړه ځکه خو ما ته یو وارې خپل مجرم په خپل لاس پکار دی بس بچی ستا څه نوم دی فریده بس خبه لاړه ښه دوا ورته کوه ښه نیام دې خفه کېږي چې ته ورته ووایې که نه مور دې هم خفه کېږي ښه بچي لکه دې له به مور څنګه د لاسه ورکوي دې ماشومې ته پلار به ورله څنګه د لاسه ورکوي نیکه به ورله څنګه د لاسه ورکوي نیکه یې خو خپل ژوند تېر که خو نیکو ته به دا یادېږي چې ما له خو د نوسۍ ډوډۍ وړې وه زما په وجه باندې دا بار ته نه وروتې نو دې سره به دا نه کېدل څنګه چې نن دا دنیا لګیا ده چې تر کومې ژوندی نو دا غم موږ نه نه هېرېږي د هغې یادونه د هغې خبرې د هغې وایس و نیم کلنه خبه دومره هوښیاره وه دومره قابله وه چې په آرمي پبلک سکول کې سبق وایي قاتل به ګیر هم شي قاتل به راته سبا بیا نیغ نیغ ګرځي په دې ملک کې سزا او جزا شته دی نه بل ور د 400 کیس و خو چېرې کنفیشن یې نه و کړی نو په یو میاشت پس په دغه ظالم قاتل چې کوم دی نیغ به ووته د هغې لپاره 400 پولیس ډېر عجیبه عجیبه تکنیک او طریقې استعمال کړې خو د پښتونخوا پولیسو سره دې وخت کې وسایل نشته دې وخت کې چې کوم دی تر نن ورځې پورې ناکامه دي ورسره داسې د پولیسو کیس نه دی که نه دا د آرمي کیس هم دی نیکه چې کوم دی د خب باغ هم په آرمي کې پلار یې هم په آرمي دپاره خدمات ترسره کوي او نن د آرمي په دغه ایریا کې هغه زنانو ته هغه نیکه ته هغه پلار ته داسې جټکه ورکړې شوه چې مونږ خو د دې دا خبرې ورو مونږ یې نشو زغملی خو دوی به څنګه زغمي دوی به څنګه دا زغمي میسیجونه هم کړي دي ته دا وایس میسیجونه 3 ورځې راته مخکې کړي 3 ورځې مخکې ما وشتنه ما ګورتې موبایل ما راخله وی نه مې پاپا مې اوده دی وی ما ته راځي مې سره راشي پاپا ما کتونکو لکه زه خو دا خبرې نه کوم چې ماشومه اوس زه نور خلک وجړوم نور خلک دا ویډیو ګوري نور زنانه به دا څنګه برداشت کوي زما د ویډیو خرګز دا مطلب دی زما د ویډیو مطلب دا وي چې یو پکې خلکو ته یو میسیج لاړ شي بل دا زناوره سنګدله بېخصه ذلیله ارامیان دی ته دا د غولګي بل زه وایم چې پولیس ته زه پولیس سره هم رډار نه دی لګېدلی چې څنګه به ورته پته لګي خو دلته زموږ د پښتونخوا پولیس سره هغه وسایل نشته دي دی حکومت نه تیل ختم کړل اوس پولیس والا موبایل والا بډومبي د تیلو غم کوي دا کوم قصې قطارې شروع شو جرمونه به ورځ تر ورځو زیاتېږي چې هغوی سره تیلو غم دی که مجرې ته ځي څوک یې ورته 1000 روپو تیل اچي پولیس په داغه وي تر کومې به د جیب او د تنخواه نه او د موبایل ډرایور او یا بل اچي نو دا دوی چې دا میسیجونه د خبرې کتونکو دا د برداشت وړ خبره نه ده دا مور او دا نیا او دا نیکه او دا پلار او دا
دا چې دا څه نوم دی دی پره پریبه بریجه ته به دوی له د لاسه ورکې ښه چې نیا دې جاړي یا د مور جاړي دوی له به د لاسه ورکې ښه او وړه له به سم نه راولي ښه پلار ته هم به چې دا عجیز یم که نه ښه ښه بچي کتونکو بعضې خبرې په الفاظو کې بیانول بعضې خبرو باندې په مسله باندې خبرې کول خو زه دا وینم چې سبا زما د بچی سره هم دال دی د صالحاني د چراټ خلکو د جلوزو خلکو ونن تاسو د خبه د پرواز پورته نه کو نو سبا ستا بچی سره هم کېږي ونن ما واز پورته نه کړو زما بچی په دې حکومت کې په دې صوبه کې غیر محفوظه ده د دې ناخله حکمرانانو په دغه کې سزا او جزا د سره قانون شته دی نه او بیا به ګرځي او بیا چې عدلیې ته لاړ شي سبا د خبه ملزم گیر شو جج به ورته څه وایي چې دې کې پانسي ده دې کې غوري مصیبت دی دې کې دا دی د کنفیشن عمل چې وګوري چې چاته پانسي او سریام سزا یو خو سریام سزا شته دی نه یو تاسو د چا چې څومره عمر دی ماته دوی چې په دې ملک پانسي شوی ده نشته نه ده شوی پانسي شته دی نه عمر قید دی خو هغه کنفیشن چې کم دی او په کومه طریقه باندې هغه خو مونږ ولیده د دې ججانو خپل بچی نه وي خدا را چېرته کوم جج د خب او د دې مور دا خبرې اوري نو وړه کې به ترس راشي چې داسې سنګدله ملزمان درته مخامخ کېږي چې د دوی دا قلم دا څوکه پې ماتوي چې دی به نور نه روزېږي نو بیا به دا قام په خپله راپاسي او دا قانون به په لاسو کې اخلي موږ خو دې خلکو ته دا پیغام ورکوو چې په دې ملک کې آیین دی دستور دی قانون دی د دې پاسداریو کې نو دا خلک په دې باندې مه مجبوروئ کتونکو په دې کیس په زموږ نظري انشاءالله زه بیا دلته راځم بیا به دلته راځم تر دې وخته پورې صوبایي حکومت پولیس انتظامیه او دغه آرمی ایریا کې چې کوم افسران دي دا د هغوی په مخ باندې تمانچه ده د هغوی بېحسي ده تر اوسه پورې هېڅ قسمه پیشرفت چې کوم دی په دې کې نه دی شوي او دا زمونږ لور ده او دا ټولو پښتنو مسافر دی دردو لري هغه تصویر کې چې په کوم انداز کې ګوري هغه تصویر تاسو لیدلی دی نه زویه ما ته لا چا ته نه دي ښودلي ما ته چا یو خبره خو صرف هغې باندې مې ځان مطمئن کولو چې ما په خپله وکته او مې لمبه لکه یکدم ته دا وایې چې څنګه لاړه لکه نه لکه ته اوس خبره وکړه چکونه او دا ویل شوي دي نور خو به تا کتلي وي چې نور ورسره څه داسې بدي خو نه ده شوي نه نو هېڅوک نه و شکر الحمدلله صلات مې دغه سوال کولو مې خدای چې په هر ځای کې وي یو تتې خبرې او مونږ ته نه یو خبر ما ته خپله بچی تر ماښامه راکړي والله نه بیا هم شکر وباسم چې بیا خدای پیدا کړه که دې نه یې مخکې چېرته لړه کړې وې په میاشتو نه به نو مونږ به څه کړي په دې هم شکر دی چې ومولیده ښه ښه مو کړه خو زه وایم چې په هر ځای کې وي ما ته د خپل مظلم را پیدا کړي په دې کلي کې غټ خلک شته هر یو قسم سامې پکې شته دې تر اوسه څه وکړو مونږ دپاره مونږ دپاره څه وکړو چې نن زما ماشومه لاړه سبا د بل هم تلل شي د بل هم تلل شي که نه دا سوچ خو هم لږ وکړئ که نه خاموشي ده پې خو زور وی د خب هغه شانتې زور نشته دا خو د میډیا چغې دي هغه شانتې بالکل تر اوسه تپوس نشته دی پوښتنه نشته دی ښه مشره څه ایم پی ای ایم ان ای څوک دله راغلي دي ایم پی ای خو جي راغلی خلیق الرحمن پوسټ مارټم ته هم راغلی و هغه موږ سره ښه کوپریشن کړی دی جنازې ته هم راغلی و او موږ پېښور ته لاړ شو انشاءالله نو بس بیا به هغې نه پس تاسو ته وایي چې څه هغه بالکل هم خبروي بالکل په دې زموږ نظري دا غوړې سره خپله بچی به نه ګڼي دا د ټولو پښتنو د سره دړدېدلي په دې ماشومه باندې موږ د چا خاطر نه کو دا سرکاري خلک نه تنخواګانې اخلي دوی زموږ په ټیکسونو باندې پایي موږ د پولیس چې کوم دی بیا صفتونه هم کوو او موږ ډېر ښه بالکل صفتونه په کار دي په جایز کار کې صفتونه کوو دا نظام داسې جوړ شوی دی تنخوا ورکوي کله چې نوکري غواړي شپارستونه زنده‌باد مرده‌باد خو چې دغه ځای ته ورسي بدل شي حیران بشي موبایل نمبر هم څه دی 0345 90 37 706 صحیح کتونکو دعا کوي چې خدای پاک دې خاندان له صبر ورکي دا یو داسې پیټ دی په یو داسې امتحان کې دا خاندان راګیر دی چې د کور کې نن څلورمه ورځ ده خو غم بالکل تازه دی او زه وایم چې د دې حکمرانانو په کور داسې راشي نو دوی سره به احساس وشي
نو دوی به د دې لپاره داسې یو قانون پاس کړي چې بیا مجال شته چې سزا او جزا یار د بار ملکونو د عمران خان صاحب د بار د ملکونو د مثالونه ورکوي نو چېرته هم د بار د ملک چې کوم دی نو د قانون مثال ورنه کړي چېرته کې قانون دا دی 9 کاله نه د دې صوبه کې دا خلک مسلط دي او په دې 9 کاله کې په 80 کالو په ریکارډ کې د ماشومانو سره جنسي تیری زیاتې وشوې د ماشومان قتلونه زیات شو د ماشومان چې کوم دی په بې دردۍ سره روکېدل زیات شو دا سلسله چې کومه ده مسلسل په دې حکومت کې روانه ده نشې آی څخه زیات شو موږ ته په ارام نه یو موږ به راځو پېښور ته هم ځو دې ځای ته هم رالو او دا زمونږ بچی ده او چې تر کومې د دې بچی اصل قاتل مخې ته نه وي راغلی تر هغې به په ارام نه کړي نو انتظامیې ته دا وایو چې دا ستاسو کار دی ښه په دې تاسو له د زمونږ د ټکسونو نه تنخواه ورکوي نو دا بې حسي داسې مه ښایئ موږ له زر تر زره قاتل راکړي ډېره مننه خوشحاله